أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاص سورة بقرة آية 124 نوالا 125 پر بواي إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أو کلا ابتلا چې ازماو کړلو ابراهیم علیه السلام ربه خپل رب بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن نو پس پوره کړل هغه. اوس په دې آیت کې ابراهیم علیه السلام چې دی نو الله رب العالمین په یو څو خبرو باندې ازماو کړو کنه. هغه یو څو خبرې خو موږ ته لکه مطلب اسې عام موږ وایو چې بس یو څو خبرو سره دغه کړو، خو هغه مطلب وړوکې خبرې نه وي. څنګه ازمایښونه نو راغلي ابراهیم علیه السلام باندې په اور کې اچولې شوی و، خپل پلار یې پرېښودلی و، کوم پوزیشن هغه ته میلاوېدو هغه پرېښی و، خپل کور یې پرېښودلی و که نه، مطلب په اور کې اچولې و، د هغه ژوند ته خطره وه. او په کوم وخت کې په صحیح بخاري کې راځي هغه چې کوم وخت کې مطلب اور ته یې اچولو نو د هغه دا الفاظ د هغه حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل. الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام د انسانی شکل کې راولېږلو. نو جبرائیل علیه السلام وی ابراهیم علیه السلام ته چې که ته غواړې نو زه به تا بچ کما. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې ته خو پته به وه چې دا د الله رب العالمین فرشته ده، مطلب د الله د طرفه راغلې ده. نو هغه ورته وی چې مطلب د چا دپاره چې ما ور کې اچوي هغه ما ته ګوري، مطلب ما ته ستا حاجت نشته دی. او بس دقه که نه حسبنا الله ونعم الوکیل. ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه ډېر مطلب خوددار و. هغه جبرائیل علیه السلام له دې خوددارۍ په وجه باندې جبرائیل علیه السلام چې دی نو هغه اکسپټ یې نه کړلو. نو د دونه قربانیانو نه پس کومه ډګري چې میلاوېده که نه، نو ګوره 87 سال بعد ابراهیم علیه السلام له الله رب العالمین سپی ورکو. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام د 99 ایئر شولو د هغه سپی 12 سال شو که نه، نو بیا ورته الله رب العالمین ورته وایي چې دا ذبح کا، مطلب نور هېڅ هم نه، خو هېڅ خبره نه، خو بس دا ذبح کا. ښه فاتمهن نو پس پوره یې کړه هغه. مطلب ټیسټ ہوئی را دې دپاره چې الله رب العالمین د هغې نه پس مطلب بیا انعام ورکړي که نه. او هغه چې دی خو دا پوره کړلو نو الله رب العالمین فرمایي قال فرمایي الله رب العالمین انی بېشکه زه جاعلک جوړوم تا للناس د خلکو دپاره امام. اوس په دې کې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته وایي چې لکه زه د ټولو خلکو دپاره تا امام جوړوم. ګوره وایي ورته که نه چې زه تا امام جوړوم د ټولو خلکو دپاره. نو د امامت درجه چې ده هغې پورې مطلب نه میلاویږي چې تر څو لکه هغه ازماو کړی نه و. الله رب العالمین ازماو کو، ښه غټ غټ ازمایښونه یې پرې راویستله، او چې کله هغه ازمایښونه په هغې کې کامیاب شوللو او په هغه کې دننه هغه چینج رالله چې آیا د بس امامت چې دی نو د هغې د سنبالولو قابل شولو. پوه شوې که نه؟ لکه ګوره بس نن سبا لکه الله رب العالمین زموږ دې دغه کې که نه چې الله رب العالمین موږ سره ازمایش یا
پریشانۍ کې مونږ واچوي نو مطلب مونږ پریشان شو زر کنه خو ګوره الله رب العالمین چې دی د هغې په بدل کې زمونږ سره بلایي کول غواړي مطلب کیدای شي چې الله رب العالمین د دې په بدل کې موږ څه غټه خوشحالي راکول غواړي نو دا خبره ګوره ذهن کې دا خبره کېده وه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې اچول بیا تزوی د قربانۍ خبره کول دا څه مقصد وره دی مقصد دا و چې الله رب العالمین په د باندې د امامت بوجې پې اچولو نو د هغې دپاره مطلب هغه یې تیاره و که اوس لکه الله رب العالمین تا او یا ما کنه لکه په ازمایش کې واچوي د دې دپاره موږ ازمایش کې واچوي که نه چې سبا موږ نه یو مطلب ښه انسان موږ نه جوړ کړي یا زموږ دپاره یو بهتره فیصله وکړي بس نن سبا لکه الله رب العالمین چې زه ویم چې لکه موږ یې کم ازمایش کې اچولی یو که نه لکه اوس زموږ د بچو دا کم وخت چې دی دغه راغله بیماري راله کرونا بیماري نو هغه موبایل چې مور او پلار به د بچو نه پټې ساتلې سیده غوسه کېده به پې ورته هغه موبایل چې دی نو مور او پلار په خپله بچو د په لاس کې ورکړه او هغه د آنلاین کلاسونو په دغه باندې که نه نو ګوره دا واړه چې دی نو یو قسم د یو خو د سکولونو نه دغه شولله او بل دا چې په کم فتنه چې ده نو هغه ولې موږ په خپله په لاس کې ورکړه نو کم کار دپاره چې موږ ورکړي د هغه کار خو پې ډېر کم کېږي او نور بس دغه موبایل کې څه نه دي که کارټون شوله او که هر څه شوله که هسې ایډس پې چلیږي که نه نو په هغې کې څونه ګندګي ده اوس که موږ لکه غټ خلک شي که نه فایدې پکې هم دي ډېرې که نه څوک چې ښه کار دپاره استعمالوي نو واړه خو ظاهره ده واړه خو زیات دغه ډرامې او چېرته چې مطلب ډنګه ډونګه یي شور شرابه یې هغې طرف ته دغه کېږي مایل کېږي نو بس الله رب العالمین دی په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم کرم وکړي الله دې توفیق راکړي چې ټول موږ صحیح معنو کې د خپل بچو تربیت وکړو او دا کم ازمایش چې راغلی دی دا په صحیح طریقې سره مطلب دا هینډل کړو دې کې موږ کامیاب شو ځکه چې مطلب ډېر دغه ټایم زموږ دپاره راغلی دی چې په مطلب داسې دغه دی چې نن سباني واړه چې دی نو هغه که غوسه ورته کوې نو هم خرابېږي او که غوسه نه کوې نو هم نو بس زموږ دپاره مطلب دا امتحان چې دی نو زموږ دپاره دا غټ دی د پیغمبرانو په شان غټ ازمایشونه خو الله شکر دې زموږ باندې نشته دی خو د الله پاک نبیانو که نه خو جدا خبره ده بس قال وفرمایله ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او زما اولاد نو الله رب العالمین فرمایي چې قال لا ینالو هیڅ چرې به نه رسي عهد زما الظالمین ظالمانو ته الله رب العالمین فرمایي که مطلب ستا په اولادو کې که څوک ظلم کولو والی شرک کولو والی یا ګناه کبیره کولو والی هغه به امام نشي جوړېدلی اوس څنګه چې خلک وایي که نه زه سید یم او پته نشه زه دا یم که نه
نو الله رب العالمین وایي چې تر څو مطلب ستا په طریقه باندې نه دی هغه ته ډګري نشي میلاوېدلی او چې ستا په اولاد کې څوک مطلب ستا په طریقه باندې چلیږي نو ایمان به هغوی او شرک چې دی نو په سوره لقمان کې 13 نمبر آیت دی ان الشرک لظلم عظیم شرک چې دی نو مطلب دا ډیر غټ ظلم دی نو ټولو نه غټ ظلم څه شو شرک کول شو که نه نو بس چې څوک شرک کوي او دغه ګناهونه کوي نو الله رب العالمین وایي چې د هغوی دپاره څه ډګري مګري نشته دی وَإِذْ او کله جعلنا چې جوړولو مونږ البیته خانه کعبه کله چې جوړ کړه مونږه خانه کعبه مثابتن یو مرکز للناس د خلکو دپاره و امنا او د امن څخه واتخذوا او انیسی من مقام ابراهیم زی د ابراهیم علیه السلام مصلی د پاره د مانځه لکه د مصلی د پاره واحدنا او واغستله مونږه واده واغستله الی طرف ته ابراهیم د ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او زوی د اسماعیل علیه السلام نه واده واغستله مطلب د ابراهیم علیه السلام نه او اسماعیل علیه السلام نه ان طهره دا چې پاک کی بیتی کور زما للطائفین د پاره د طواف کولو وال د پاره للطائفین د طواف کول د پاره والعاکفین او اعتکاف کول وال د پاره والرکع السجود او د رکوع او سجده کول وال د پاره ګوره پیغمبر ته الله رب العالمین فرمایي کنه چې د ټولو نه مطلب جلیل القدر پیغمبر پلار او زوی ته وایي کنه اسماعیل علیه السلام ته او ابراهیم علیه السلام مطلب پلار او زوی ته وایي چې صفایي وکړئ زما د کور د طواف کول وال دپاره د اعتکاف کول وال دپاره د رکوع کول وال دپاره د سجدې کول وال دپاره زما کور صفا کوي نو د جماعت صفائی کول دا سنت دی د چا سنت دی د نبیانو سنت دی لکه نبیان چې دی نو هغوی له الله رب العالمین لکه دا دغه ورکړی و که نه او د نبیانو دا کار چې دی مطلب چا ساین کړی و الله رب العالمین ساین کړی و ګوره د بخاری شریف کې کنه هغه کې او مسلم کوم حدیثونو کتاب چې پای کې د صفای په باره کې مطلب ډیر فضیلت بیان کړی دي خو دلته کې په قران پاک کې الله رب العالمین ویلي دي چې زما کور صفا کوي ګوره قران پاک کې الله رب العالمین وی کنه زما کور صفا کوي د طواف کولو وال دپاره اعتکاف کولو وال دپاره سجدې کولو وال دپاره اوس هم هغه شانتې کې صفایانې دي که نه چې طواف شروع وي او د هغې په دوران کې مسلمانان لکه لګیا یي دغه شانتې کې که نه صفای والا هغه لکه بغیر څه شور نه ښه صفایي کېږي هېڅ قسم څونه ډېر خلک دي د دنیا خلک ځي که نه او د دنیا خلک پکې دا دی چې هغوی مطلب دغه هم ګیلی کچره وغیره دا هم ګیلی خو مسلسل مطلب هغې کې صفایي کېږي بسه پورې لکه چې هغې کې صدقه ونه لیدو کندې پکې ونه لیدلو